او دغه د قرآن د ښایسته ښایسته حروف دا سینو ته ورکوځوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، قاري صاحب محترم دلې خواله راغلي وو دلته په دې مدرسه کې د دوی سره دغه ماشومان دي، طلاب دي، دغه ستاسو د وړاندې دي د کیمرې په دې سترګه باندې زه تاسو ته ښیم. په دې کې الحمدلله 11 ماشومان داسې دي چې هغه حفظ کوي. ټوټل 11 دي که د 11 نن 11 راغلي؟ 18. ها، ټوټل 18 ماشومان د دوی سره حفظ کوي. خو نن چونکې موجود 11 طلبا داسې دي چې هغه کم حفظ کوي هغه راغلي دي د کیمرې په دې سترګه به تاسو ووینئ. مسلمانانو ورونو، دوی قاري صاحب محترم سره رابطه زموږ سره کړې وه. د قرآن شریفونو ضرورت دی، خو ډېر زیات خوشحاله په دې شومه چې قرآن شریفونه دی کم تعداد مونږ ته ویلی او مونږ په هغه تعداد باندې قرآن شریفونه راوړه. خو قاري صاحب وایي چې نه، په دغه حساب کې زه لږ غلط شوی یم، بعضې قرآن شریفونه دې ته واپس کړه. نو زه خو هم دغه غواړم او زما زړه هم دغه غواړي چې یو ځای کې ضرورت نه وي، په المارۍ کې ښودو دپاره د دې قرآن شریف ضرورت نشته، په دې کې د وینا ضرورت دی. نو دوی د تجوید دپاره چې کوم قرآن شریفونه غوښته هغه هم موږ راوړي دي، نوراني قاعدې هم راوړي دي، کوم چې د ناظرې قرآن شریفونه دي هغه هم موږ راوړي دي. قاري صاحب محترم، قرآن شریفونه دا چې کوم دي زموږ سره په دې کې زموږ مسلمانان وروڼه مرسته کوي، د 10 روپو په شکل کې، د 100 روپو، د 1000 روپو په شکل کې زموږ سره مرسته کوي او موږ ګرځو دقه چې کوم خلک حقدار دی مستحق دی هغوی له موږ بیا دغه قرآن شریفونه ورکوو چې د هغه خلکو هم ثواب کېږي او زموږ هم ثواب کېږي. نو ستاسو نه به دغه گزارش وي، دغه درخواست وي، دغه التجا وي چې تاسو موږ ته هم دعا کوئ، هغه خلکو ته هم دعا کوئ، زموږ سواتي فاونډیشن ته هم دعا کوئ چې الله تعالی موږ په دې خپل مشن کې کامیاب او کامران کړي او الله تعالی هغه خلکو له د دې عوضونه دنیا او په آخرت ورکړي. بس دغه درخواست دی، تاسو ورته دعا وکړئ. قاري صاحب ته دا دغه رانږدې کړه، که د دغې خلکو دپاره څه وینا کول غواړئ هم تاسو ووایئ. بس تاسو ملګري چې کوم دا کار کوئ دا ډېر بهترین کار دی، ځکه چې د قرآن یو حرف په قرآن کې زده کول او هغې به چې الله جل شانه کم اجر ورکوي او کمې وعدې کوي د اجر، نو هغه ضرور ځکه تاسو ته میلاویږي په ښه نیت سره. قرآن کې څه مقصد د انسان بل څه نه وي، خو دقه د الله جل شانه رضا حاصلول وي او په قرآن کې بل څه مقصد نشي کېدلی. مونږ سوچ چې څومره هم کار کوي نو لکه بل هېڅ مقصد نشي کېدلی. او بل د طالب باندې خرچه کول، په طالب باندې دغه شان د طالب د طرف نه داسې دواګانې اخیستل، هغه چې کوم دی په بل څه کې نه دي، هغه بس دغه د قرآن په خدمت کې د قرآن د هغوی سره مرسته کول، یعنې قرآن شریف هغوی ته ورکول. نو دغه شان په دې سره به مونږ او تاسو ته الله پاک ډېر اجر راکوي. او کومو خلکو چې دغه کړی زما عزتمندو، نو دغه شان هغوی چې کوم دی ډېر بهترین کار کړی دی، د دې نه بل بهترین کار نشي کېدلی، ځکه چې په دې کې د الله جل شانه ښایسته ښایسته خبرې دي او دا ماشومان به دغه د الله جل شانه د خبرې او دغه احکامات او دغه د قرآن د ښایسته ښایسته حروف دا سینو ته ورکوځوي. نو ما عزتمندو، نو چې چا هم دا صدقه کړې ده نو هغوی چې کوم دی بھرپور د دوی سره په دغه حصه کې چې کوم دی شامل دي. کوم حرف چې په دې کې زده کوي د هغوی په ذریعې سره یې زده کړو په دې قرآن کې، نو الله جل شانه له بھرپور چې کوم دی هغوی له دغه شان په دې کې هغه حصه ورکوي او دغه ثواب به چې کوم دی د هغوی کو د وفاتو د خپلو مړو دپاره یې کړي هغوی ته هم پکې حصه میلاویږي، دغه ژوندو ته هم پکې میلاویږي، دغه شان زموږ د ملګرو ته هم میلاویږي. الله جل شانه دې ته بھرپور دغه حصه ورنصیب کړي. دعا وکړو. اللهم امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله زموږ د ملګرو چې دا کوم یو قدم یې ښودی دی، یا الله په دې ورته جزای خیر ور نصیب کړي. یا الله ستا د دین د خدمت دپاره، ستا د دین د اوچتولو دپاره، یا الله د قرآن د عظیم الشان خدمت، یا الله ته د ماشومانو دپاره دا قرآنونه راوړه. یا الله په دې یو قدم سره جزای خیر ور نصیب کړي. یا الله په یو قدم د ملګرو ته جزای خیر ور نصیب کړي. یا الله د قرآن د خدمت د قرآن دپاره چې دا پیسې چې راغونډې کړي، یا الله ډېر کمزوري خلک دي، ډېر عجزان خلک دي، چا به 10 روپۍ، چا 15 روپۍ، چا به ډېرې روپۍ یا الله راجمع کړي د خپلو مړو دپاره، د خپلو مردګانو دپاره. یا الله هغه به وفات شي د هغوی دپاره به یې صدقې کړي، دغه شان د خپلو بیمارانو دپاره به یې صدقې کړي، دغه شان څه مشکلات پریشانۍ د هغې دپاره به یې صدقې کړي، دغه پیسې به دوی ملګرو له ورکړي. یا الله چې د هر څه مشکل پریشانۍ د بیمارۍ دپاره یا الله دا صدقې کړي، یا الله خپل دربار قبول او منظور کړي. یا الله دا صدقې په خپل دربار کې قبول
او منظور کی یا الله ته د دې جزای خیر ور نصیب کی یا الله ته دغه ملګرو ته دې جزای خیر ور نصیب کی یا الله هغه صدقې یا الله برپور دادي د کیمرې پسترګری دی کی چې د ماشومان ته ورسېږي یا الله دغه بدغه چې کم حروف ویل کېږي یا الله دا هغه ثواب د دغه دي کم ضرورتونو د لپاره د صدقې کړي یا الله هغه ته برپور ورسوي یا الله د ټول مشکلات پریشانی ختم کړي یا الله د ټول مشکلات پریشانی ختم کړي یا الله د دې ملګرو سره مشکلات پریشانی یا الله ټول مشکلات پریشانی ختم کړي یا الله د دې ملګرو سره مشکلات پریشانی یا الله ټول هغه مشکلات پریشانی ختم کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.